د زړونو زنګ د انسان دا چې کوم دی د الله په ذکر باندې ختمیږي قرآن کریم د انسان د زړونو زنګ ختمي د انسان د زړونو پریشانی ختمي او بیا دی کې الله صحت میخه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي رااله یا رسول الله په سینه می درد دی دا سینه می خوږیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي زملګریا قرآن وایا الله به دا در ختم کی یو بل صحابي رااله یو بل ملګری د پیغمبر علیه السلام رااله یا رسول الله زما مړی خراب ده مړی می خوږیږي پیغمبر علیه السلام ورته زملګریا قرآن وایا الله به درته په صحت بدل کی الله به دا بیماری ختم کی شفاء الله فرمای دا قرآن کریم یو شفا ده دا یو کامل نسخه ده روحانی صحت هم ورکي باطینی صحت هم ورکي انسان د روحانی په اعتبار سره چې د کی څومره بیماری لګیدلی زړونه ته څومره زنګ لګیدلی د اعمالو څومره کمزوري راغلی دغه تمام کمزوریان هم ختمي دغه تمام بیماری هم ختمي ظاهری وجود سره څومره بیماری لګیدلی دا تمام بیماری هم قرآن کریم ختمي هدى ورحمة للمؤمنین بیا د مؤمنانو د پاره هدایت هم دی رهبر هم دی دا قرآن کریم مؤمنانو تلارم خي چې مؤمنانو تاسو بسنګ چلیږئ دا زندگی بسنګ تیروي دا قرآن الله یو مستقل هدایت راولېګو دا قرآن کریم د الله د طرف رحمت رااله د مؤمنانو د پاره هدن دی هدایت لار خودون کېم دی رحمت دی قرآن کریم ټول انسانیت د پاره هدایت دی هدن للناس دی لیکن قرآن کریم نه پیدا غسوګ اخلي اصلي هدایت په لار هغه سوق رواني د قرآن کریم په تعلیماتو هغه سوق چلیږي چې هغه مؤمنی دنه په ایمانی بیا د قرآن کریم انوارات پاغوريږي د قرآن کریم برکتونه او رحمتونه هغه خلق حاصلي بیا الله رب العزت ورپسې فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اے انسانانو تاسو ته خوشحالي پکار ده تاسو ته یو د خوشحالي او سبب پکار ده څوک په دنیا کې خوشحالي په ډیر مال مناوي څوک په عہدو مناوي څوک به ایم پی او ایم ان ای شنو خوشحالي به مناوي څوک به د یو علاقې چیرمن او ناظم شي خوشحالي به مناوي د چا د بچو به کویدنی د چا د بچو به ودونی د چا کر بنور رسمونه د هغې د پاره به خوشحالي مناوي مؤمنانو ته الله د خوشحالۍ سبب ښیي مؤمنانو ستاسو د خوشحالۍ سبب دغه شیزونه نه دي دغه جهان فانی دی دغه نعمتونه عارضي دي یو ورځ به راشي بادشاه به بادشاه نه وزیر به وزیر نه دا مال به تا سره نه دا بنگلې به نه دا اولاد به نه دا خوشحالیانې به نه تنې تنها به د دې جهان نه روانې دا نعمتونه ختمېدونکي دي دا سایل کېدونکي دي د دې دنیا ځواني ختمېدونکې ده د دې نعمتونه تلونکي دي دا ټول پانی عارضي وختي دي اصل خوشحالي مؤمنان له پکار ده قل بفضل الله وبرحمته اے زما پیغمبره دې امت ته دی وایا اعلان وکا که تاسو ته خوشحالي پکاري تاسو ته اصل د خوشحالي اسباب پکاري قل بفضل الله د الله په کتاب قرآن کریم باندې د الله په او برحمته د الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم الله تاسو ته درکو فبذلک فلیفرحوا بس په دې پکار ده چې تاسو خوشحالي وکړئ الله د امر په صيغه سره حکم کوي زما بندګانو د خوشحالي اصل سبب دار چې انسان تعالی قرآن ورکی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای مطلب د دې آیات دار چې چاله الله قرآن ورکی بیا د قرآن لستل ورکی په قرآن باندې د عمل توفیق ورکی د دې انسان د پاره پکار د چې خوشحالي وکي فبذلک فلیفرحوا دا قرآن کریم یو عظیم نعمت دل ورکو ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفینا من عبادنا دا قرآن کریم الله فرمای زما فضل له دا زما په فضل ملاویږي خالص زما په انتخاب ملاویږي ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفینا دلته څوک د مال د وجنه نشرات دی مالدار د قرآن د خپل مال د وجنه د قرآن نعمت نشي حاصلوله او خيار د خپل او خيارتیا د وجنه قابل د خپل قابلیت د وجنه د قرآن نعمت نشي حاصلوله د قرآن نعمت به هغه چاته ملاویږي چې د چا انتخاب الله یې خپل حکم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا اول سچ د کتاب وراثت ورکوم د قرآن کریم علوم ورکوم دا غي د پاره په خپل بندګانو کې چڼو کم خپل بندګانو کې خوخ کم منتخب کم بیا ورته خپل کتاب قرآن کریم لاس کې کینم قل بفضل الله په قرآن خوشاله شي قرآن یو عظیم زبردست نعمت ده دا هغه خوشحالي ده
د هغه نعمت دی چې په دې د دنیا عزتونه ملاویږي د آخرت عزتونه ملاویږي د دنیا خوشحالي ملاویږي د آخرت خوشحالي ملاویږي د دنیا کامیابی ملاویږي د آخرت کامیابی ملاویږي او دا کامیابی یقیني ده دا خوشحالي یقیني ده دا راحتونه یقیني دي دا اطمینان یقیني دی د دنیا نور نعمتونه ټول عارضي او پانی دي ختمیدونکي دي یو وخت به راشي چې ته به بیا دا مال به ستا نه ته به جاګیردار نه دا به بیا ستا وارثانو ته منتقل کیږي یو وخت به راشي چې ستا د ځواني قوت به کینی ستا دا ټول نعمتونه به ختم شي دا هیڅ به نه دنیا نه دنیا ته خالی راغلی وي الله فرمایي خالی به را روانې یو څو ګزه ځای به ونیسي یو دوه درې ګزه ځای به ونیسي باقي ټوله دنیا به درنه دلته پاتې یو قرآن کریم والا نعمت دی کو قرآن د ځان سره واغس په قرآن په تعلیماتو د عمل شروع کو آخرت ته روانې د دنیا بادشاهي یو فرشته نشي راکوزولی یو فرشته ستا خواله نشي راتلی لیکن که د قرآن والی د قرآن سره تعلق او نسبت دی ستا د روح د اخیستو دپاره فرشتې به استقبال نه راځي ستا د روح د اخیستو دپاره به فرشتې د اسمان نه خوشبویانې راکوزوي ستا د روح د استقبال دپاره به د ریخمو کپړې راکوزوي ستا د روح د استقبال دپاره به په سوونو ملائک راځي ستا د روح د استقبال دپاره به په اسمان کې ملائک ولاړي ستا د روح استقبال به ملائک په دعاګانو سره کوي ستا د روح استقبال به ملائک په خوشحالو سره کوي ستا د روح استقبال به ستا د اولاد ستا د پلار او د مور په دعاګانو سره کوي ملائک په د مور تم دعا کوي پلار ته به دم دعا کوي تا ته به دم دعا کوي چې الله دې په تام رحم وکړي ستا په والدینو دې رحم وکړي الله دې ستا مغفرت وکړي ستا د والدینو دې مغفرت وکړي دومره زبردست خوشبو ستا د وجه نه موږ ته حاصله شو